أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم وزاد ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو روحو الہ العالمین دی منگو تاسولا پورا دین بانی دتلو توفیق را نصیب کی ہر جبا من کوشش داوی چی دین یو مسئلہ زدشی مخکنو تیرشو جمعو کے تاسو د صلات ضحا تفسیر اوریدل او درې مدو جمعې مخکې الله دې ما او تاسو له هغه د کول توفیق راکړي بیا ورپسې د صلات التسبیح شرعي طریقه بیان شوی و نن ان شاء الله موږ چې د استخاري مصدق دنیا کے روزانہ مسلمانانو نارینو زنانو تدا سے خبری مخی لرازی چی دے وی داو کم کداو کم لکہ مثال پتول یرز سفر کو نن سفر کم کبل رز کم لین دین کوم دا چا سرو کم دی سری سر لین دین کم کو لکم یادار رشتہ سوکمان غواړي لور خور نو آیا د سره رشتہ حکم کوله یا ځکه سره رشتہ کول غواړم او د چا ماشوم خپل بچی رور ته غواړم نو دې کې مخکې استخاره وکړه دا د الله نه د بهتر والی د خیر مطالبه کوي او وی رب کریم کدیشی کی شرعی نتت ما اصاتی نددی موز اثرات و نتائج چھوڑ کی زمون دین خبر دا او زمون ایمان دے چی زمون دنیا و دا خیرت طول خیر دا اللہ دا حبیب و سنت طریقوں کلے ندی کی خیر واقعی کی ظاہراً کتاغا سے سوم لی سلی خواباری تکلیف کی انجام و عاقبت بداغکار بہتر بھی کم کار کے جتا استخارہ کا دی مناسبت سرما حدیث و لستو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چپاغ لسو نیک بختو اشخاصو کے چې دې زمګړي د غمونو دنیا کې په جنت زیره شوه او باغ الله سو بختور خلقو دې پټولو کې اخر کې وفات ده
ادا سی عجیب شخصیت ته چې څومره ملکونه د په لاس فتح شي نن الحمدلله په لسمه صدای شروع دا او هغه په اسلام آباد دي باغی کی منزونا تلاوتنا دی وغطول جن د سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پامن نامہ کی لکھنے کی وی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی د بنی آدم سعادت دا کناری نہ زنانا دا د دنیک بختیا او سعادت سره چې د الله سره استخاره کوي وای رب دا کار کوم دا معامله کوم دا رشتہ کوم اتانه د خیر د پاره به جوړې غړولې که خیری نو زما دې جوړې کې واچې او که شری نو رب ما د پتنيست تیرانه د پکې ذکر د آینده حالات علم د رب العالمین رواه احمد دا حدیث امام احمد رحمه الله پخپل مسند کی ذکر کرے امام ابو یعلا امام حاکم دغه مر الفاظ کی واقعی چې ومن شقوة ابن آدم ترکه استخارة الله د بنی آدم بدنصیبی دالا چې د استخاره نه کوي کارونه کوي خو پکې الله سره استخاره نه کوي زما عزت مندو استخاره په هر یو کار کې مسلمانانو ته پکار ده دې سره بیا ایمان بیا نه راځي د استخاری طریقہ د بخاری شریف په صحیح حدیث کې مفصل راغلی دا ابو رب لوی کارونو کې صحابه استخاره بغیر له خیر ګرځول د نبی رسول الله په بیانو کې او بیبی دا زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها او د لوی کمال او د تقوا بیبی دا او نبی علیہ السلام فرمایلی چې کله وفات کېدو بیبیان ټول جمع ناس کی لوی غم دے چې سید العالمین د دنګړي دنیا نه روان دي نو تاسو کې وټورو کې ما سره مخ کې هغه بیبي ملاویږي چې د چا لاس وګدري نبی علیہ السلام وفات شو نو بیبیانو سراواغستل لالاسونه میچ کول چې د چا لوی نو سوده بیبی رضی اللہ تعالی عنها ام المؤمنین فقط کم لویا وانا جسمر دا چاقت دیر وی دمر لاسون وی نو لاسون دا سودی بیبی دا پیمائش پہ اعتبار بانے لوی قرصو اندازہ ہو لگی دا رسولو پہ مخی زینب بنت جحش رسول اللہ علیہ السلام سلام ملاو شویدہ مردگان ورہ بناوی رسول اللہ علیہ السلام ما سلمتون نمخ کسی تاسوک چی وفات کی مدا گریل تا بناوی حدیث کراغلی دچاروح لاشی داکولو لراجم شوی فلانے سنگو نبی اخفل منس کیو افرینے لکسترے لا رستلو دنیا چی لک دمشی بیاور چی تپوشو کئی چې دمشي ورته اسلامي هغه مرشه دل څنګه راغله د جن تدې سره دې پوښتنه شي راخو خطرناک سے طلاق دی دیو جنبای صحابه کرام مشکات شریف یو دو واقعات راغلي جابر رضی اللہ عنہ وفات کېدو جلیل القدر صحابی محمد بن المنقدر تابعی دې شاګرد دی ورتوی نما رسول الله علیه السلام وای کمل او شو رسول هغه ورته وزرم پیش کو چې موږ په هر دې شغل کیو دارنګي صحابي وفات کی نو ام بشر یا ام مبشر یو صحابیه ده دا ورته خپل بچي ازوی ته ما بچي سره ملاو شو او السلام وایا نو دا بیگی دا طول نمخ کی
زینب رضی اللہ تعالی عنہا د رسول الله علیه السلام سره ملاو شوی وې دي په خیراتونو ډېر کول نو ای لپاره رسو لګي د چلوي لاس په هغه شادي چې څوک صدقات ډېر کوي کندي یتیمانان غریبانان دا الله په لار کې نور داسې پښېدونو سيزونه دي نو ای لپاره وې دي چې رسول الله سره به خیرات کوي او په ناسو سکارم کول لکه په خوا به زنانه وړی ریسي کور کې به سرنګونه ورکول نو چې کومې پیسې به ملاوي دي نو هغه د الله په نوم خیرات کولې دا ډېره لویه بیبي ده دې چې نبی رحمه السلام د نکاح پیغام راولېږه قاصد راغی نو حدیث کې راغلي دی وړه بدل قاصد ولوی سید العالمین نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین علیہ السلام را لېږلې تاسو ته د نکاح پیغام درکې دا څومره لویه د خوشحالۍ خبره دی وړه بدل ردی ولې زه په ترغه سکوم نه چې ما رب سره مشوره نه کړې نوړې په دې هغه په سره باندې ته په دومره لویو خبرو کې صحابياتو استخاره کړې دتا مسکه برنا عرش نه پیغام راغی الله وی حبیب ما په نکاح درکړې دا چې بیبي د دې نکاح پس مکه نه تړلې شي لکه موږ مسلمانان راځم شو په نکاح کې ایجاب او قبول وی گواهان وی د دې نکاح په عرش کې الله تعالی دیو جن نبی په نبی اسلام لوي وی قربان د نور بیبيان او زما استاد په منځ کې درې واسطې دې کړته یو خو د کم لیکل وسه دا عبد المطلب لزم دا غل رسول ذکر دا الله د حبيب د ترور لوروا د پپو لوروا بل وی د دې ټول نکاحونه پزمکه تړلې شي ازمان نکاح ور هرڅ کې تړلې شي دا تاسو وینځلې دی دا څه خلک چې کتلې شي نکاحونه په هرڅ کې تړلې کېږي او نن د خارو د لاندې د مزو خوشاله سره مخې لري او دې ټول په نکاحونو کې د چاپلار لوي دو کا تاسو کو او د شارور لوي ازما په نکاح کې سفیر او قاصد جبريل عليه السلام وګور په دور لوي کارونو کې زموږ استاد دیني مشرانو صحابه او صحابياتو مشوره دې ترغه کوم نه چې ما سړي کړي وړي په دې پرې خپل اپا مصلی باندې ودرېدا دیو جن زما عزت وایو خلک ورته طریقه د جوړخيار او خپل سره مشوره وکړي یره د دنیا کار کوم څنګه وای چا سره رشتہ کوم چا نه تاسو ویلي خلکو سره رشتہ کوم دا څنګه دي لایق او قابل دي کنا ادم طریقه لا کته نو څوک مشوره غواړي او تاسو په دې یو ځای ولې بل څه وي نو خیانت کوي سچ تعالی دې زړه کې خیر ښکاری نو هغه ته بلا خیر خبره کوي تابانه هغه اعتماد کړي نو تعالی چې مشوره غواړي او تعالی خیر په یو څه کې ښکاری خدا ولا لار بلو خیره نو تا د خپل ور مسلمان سره خیانت کو اسبا محشر کې دې تپوس وکړي دیو زمای د پندو په دې کې د استخاري طریقه دا او داوود حدیث د بخاری شریف د استخاره بارک راغله ده د جابر رضی الله تعالی عنہ دا جابر رضی الله عنه وی جلیل القدر صحابی دی الله د حبیب ور سره ډیر زیات مینا وا او الله یې مو ته ټول مدینه منورې له بوزي د دې کور یې کوم جمعه جوړ کړي او ور سره پاتې د جبل سلع کمه نه چې خندق نبی رحمه الصلاه والسلام شروع کړو اول ته بل غر دې ترغه پورې رسول خندق چې کنسته د دې ابتدا د جبل سلع نوا د دې سره پاتې جبل سلع عمله او سره پاتې یو غار دی ابا چې زه کوم خصوصونه باندې د حجان معلوم نه رش پښتلی شته نبی علیہ السلام د شپې په خندق ګرځېدو زکات
کفار راغلي په یو لوی تعداد کې په دې نیت راغلي چې موږ مسلمانان ختمو نو الله حبیب به تیرا کولا بیا چې آرام فرمایلو نو د خندق کې به صحابه کرام په شوقۍ ولاړو نو هغه غار په خندق دې غار کې اوسم محفوظ دی د دې پر کور کې درې دوه معجزې د الله د حبیب سرګندې شوې او ورسره ډېر ربینا یو معجزه هغه چې خندق ته نسته شو د نبی رسول الله نو کتر کور ته او نبی رسول الله اجازه کوم کو زه کور ته ځم الله حبیب لاش نو بیبي ته وایي دا الله حبیب دا څه وګړي چې نور نو ولا کته نشو ځکه دا هغه موقعه چې صحابه کرام قربان مو خو د لوګي نه خېټه سره کانه تړلې نو الله حبیب دوه کانې تړلې دا په مدینه منوره کې چې خندق ته نسته څه سخت یخنی و په مدینه کې یو هوا راځي یخا نو بیا غین او ګمړسترو هیڅ کې تلې شي پټې نو بیبي ورته یې خوشته ده نه خدا وړو کې کور کې موږ دې بیجی بچي ساتلې او یو سوا اور بشوي سوا زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنځ باو کم دړای دي ادا عرب سوا 3 کیلو ده سور ده تقریبا 3 کیلو ده نو بس دا بچي ذبح کو د بیجی او هغه نه چل راړه او هغه کور نو بیبي ولوي زه خو غره ازنه کسان دې روانو ولې شرمنده مو نکي دا الله حبيب او سو صحابه ور سره راولا نو نبی عليه السلام ته جابر رضی الله عنه په کوم چې قربان مو سروټي تیار کړی تاسو یو څو کسان راشي الله حبيب ورته څومره دا نو دوی ورته حلو وی دا هټل شه ټول خندق والے وی یا اهل الخندق ان جابرا صنع سورا جابر یو دعوت تیار کړی تاسو ټول ته دعوت ده دې ولې ویلار شه روټي به تنور نه روبا سینا اکټوي بلان غری لري کوي نه درځم دې چې لارو بیبي ته رسول الله عليه السلام په ټول مسعود خلق را روان خندق چې چا کنه ټول لګي دعوت داغه ورته اول خبرو پتا لما ویلو نو خاون ورته ما رسول الله عليه السلام په کړی نه چې کوئی کړي نه الله او الله رسول خبري ایمان په د صحابه او صحابيو سره لوی کامل نبی رحمت السلام راغه او شیو یې پکټوي کې لارې مبارکې چکه بیا الله حبیب په خپل الله سره کولا او راچول دا صحابه کرام ټول ماړ شو او جابر رضی الله عنه صاحب نوی چې ګنې زمون کټوي نه یو پیاله شوروا کم شوی ورته قربان خلک ماړ شو ا کټوي لا د غوخه د شوروا نه ډکړه او دوی چې الله حبیب ورته یو لوګه د مدینه منوره کې ورشي وګوره یو دا معجزه د په دې کور کې څرګند شوی هغه د جمعات جوړ دی خدا د مس په وخت کې کولاوي نو حاجیانو معتمرین لګران شي حاجیانو معتمرین کلیل ته موږ لري حرم مستفادي کې د مسجد نبوي موږ په صحیح روایتو کې 1000 باندې ده پسره ذکر بشیر ایدی صاحبو کا چې دا مدینه یو موږ کچانه په جمعات کې قضا شو وګوره یو جمعه چې مدینه قضا کا وګوره زور جمعه او رسول دې سپالو کې نشي برابر و تاسو چې هزار ورکه د حرم یو موږ په یو لاک لازم علماء حساب کړي وای نه چا چې 55 سال 6 مہینے 20 دن عمر وي نو دې په یو لاک ورسره برابر کی سورجی بھائی 55 سال 6 مہینے 20 دن چې دا تر شروع اول غو په پینځل د کالو پورې سره نه بالغ اکثر شپې تو یا کې وفات شي چې څوک پینځه کم شپې ته کالا شپږ میاشتې او شل ورځې منځونو کې اله به یو لاک منځونه برابر کی او د حرم یو مزدمر بهتر دی
ناغه جمعه څوک لیدې دی وجنه نشي کړي د مسجد نبوي مزل نه پاتې کی او د مدینه منورې تاریخي مساجد دي یا عام دي نو دا د مش په وخت کولاوي یا سوي بیا بند نو یو دا معجزه دی کور کې څنګه سرګند شوی دا دیو معجزه کور کې دا وا چې د والد په اوحد کې شهید کېدو د دې بچی دې درې وصیت نو کړوي بچیا سبا د الله د حبیب او د کافرو جنگ دی دا غي د پیشن کوی مطابق که شهید شو یو په ما قرض راغی خیال وکړي یو قرض په ما راغی خیال وکړي جن دا نه خو دي اته یو ورور دې نه خو خیال وکړي بل داسې بچی نشم کولې چې تاولې د مزفات شم او دوانم نشوتلې چې تشه زنانه دی پکور کې وګوره د دې ترتیب په صحابه کرامو نظر کې داسې مشورته ټول خزه مو خوشي پرې پرې امون دوانه میدان ته وته دا غریبانه نه بس کوي د دې کور کې دا معجزم سرګند شي دی ما چې کوي شو کولې نو قرضداري میرو تر الله حبيب نے برو تو جره کوي دې له سما په کل دما والد او زما دانیته چې زدي یو وخت جوړه خويند له یو نسب او چې زما د والد قرض خلاص شي شوی د الله حبيب راغی او شو کې د کجور د ډیرو نو ګرځي دوه شی وي ابه په خپل مبارک الله ورته پیمانه کول ټول قرضداري ختم شول جابر رضی اللہ عنہ ایک قسم لکھا ونی چې دې ډیرو کې یو کجور کمه راغله دا دې لوی جلیل القدر صحابي کله ول الله حبيب ته شیخ خرج تو احسان به مقصد یو ځل دی وي چې په داسې یو څورم ډېر ناراض ورو خلکو نرستو وای زما او خرستو نشاوواله چې یو کتل رسول الله عليه السلام دا او گزار دومره برکات چې یو په راټینګول نه هغه وټوري قافلې نه مخکې کېدو وسنګ او د څنګه دی دا ورته قربان ستاسو الله سو برکات ورونه شي یہ خرچه کوي نه ورته قربان خرڅونه خو تر مدینه خو په فزو سور زم د چراغ او خیره اوس د الله حبیب صحابي دوی کې شی ولا ورکو خو ولا واپس ادا او ډېر عمر ژوند دی او صحابه دې خبرو ډېر خیال ساتل عمر رضی الله عنه په زمانہ کې دی وی زموږ کتابونو کې کلی تعلیم وی الله د حبیب یو نه خوري پکار نه ده دا او د انور د سورلای ورلای نو وی څنګه وی دا شرمان د الله حبیب خو غسته واپس کړو اوس ګلا شوه ناغیره ولا کړه نو الته د بیت المال خان شرف او وی د دې بل عموم خیال ساتي حضرت ورو خو کې ادب ساتي دا رسول الله علیه السلام په نخو کې او د خپاته دا د دې جابر رضی الله عنه نا صلات استخاره زما عزت مندو منقول دا دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور مغلب تعلیم را کولو دی استخاری پکارونو کی کما يعلمنا السورة من القرآن لکه څنګه به موږ له قرآن دی او سورت تعلیم را کولو ا دې استخاره معنا څه ده د رب نه د خیر طلب کول د خپل رب نه د خیر طلب کول او دا کار وی چې سړی راغی په کولو او په نکولو کې داسې تردد غونته دی دې کې استخاره دې چې موضوع کوم وګورو کوم دا الله حکم دې کې استخاره دې زکات ورکم کو ورنکم دې کې استخاره نشته چې روزونی سم کول نشته دې کې چې حج کوم کو نه کوم خدا سے کولې شي چې حج حکم په سکه الله رسول الله دی کسانو سره مرګري شپ دې کسانو سره مرګري شپ په خبرو ورته حج خو خود فرض دی الله حکم دی
هو رسا کال مناسب دے کو ورپسې کال مناسب دے او دا مرګري زما د سفر لپاره مناسب دي ځکه دا مسله ده وای سفر کې د سره خپل مرګري وکړي په باندې مرګورو سره دا چې پریشان نه یو سره موږ حرم شریف کې موږ مرګري نو لراغه مو سره پاتې کېدو نو ما نه ته مرګري ورته دې پریږي تر تختې دلې توجه مړه داخر خو ان لري روان ته وسړې لا سره تختې دلې پیدا څخه ټول ورځې د کار هیڅ چې لاړ شو مستړیو توافونه مکلیک دغه وګو وی هغه کله شاپسې لګي کله شاپسې لګي نو ځنې خلکو سره کلاړې به سر سره پاتې او که ځنې خلکو مرګري شي دا کار به دي شي یو خو به صحیح طریقې سره ادا شي بل سود به دي پاوي شي مسلمانې سره خپل مصطفات نو کتره بل ګروپ کې موږ ځان سره یو ځای ګرام مولوی کتابي حج دی او ته کوم د الله څخه نیولې نو ځلې وخت مدا ته حج کې چې هغه کتابي حج اځلې وخت دا کې حج کو چې څنګه سړی خوخای د مسلې ولا پته نشتا او چې څنګه وکړو هغه شاله نو په دینی او کتابي حج د خپل خواهش په حج کې ډېر لوی فرق دی نو دا چې استخاره بیا سره کولې شي فی الامور پکارونو کی لکه ګوره سفر دے کله وکم نکاح دا عمارت کے ګوره زن آبادی ضرورت وی نو ضروری ابس عمارت اتی سے خراب بول عمارت کے خوراک او اسکان دا سنور سیزنوں کی کلک دے او کډیر دے کوئی استخاره په سره ایت یو کار د 2 روپو دے کوئی استخاره کو قیمت نشته کنه تا نو په دا سنت طریقې ثواب ملاو شو کنه د 2 روپو کارو لري دا روپۍ خود ولی خو استخاره هو دنیا او ما فيها تراجم کی نو دا الله د حبیب دې یو سنتو بالمقابل نشي جوړې ده وای موږ له دې استخاره داسې تعلیم راکولو كما يعلمنا السورة من القرآن لكمولة القرآن يو سورة بيخولو دمر أهمية الاستخارة يقول الله حبيب فرمائن إذا هم أحدكم بالأمر کله چې کسو کی تاسو کی یو تن یو کار فليركع ركعتين من غير الفريضة نو 2 رکعات دیو کی د فرض نه علاوه فرض بنی کچا فرض موږ کو ا دې فرض کې د استخاره نیت کړې او پسې دعا غواړي د ټول کې راغلي چې دا به فرض دی ا دغه مرده کو سنتو کې چې د سنتو نیت مو کو د استخاره نیت مو د دعا کار کله ګور نیتونه راجم شي نو عمل یو دې خو په کارونه ټول شو لکه چې جمعه لرالي او دستم کړي داغه د پاره تحیت الوجود ورکات پکار دي مسجد تحیت الوجود اتوي چې ورکات صلات حاجت می موکه اتوي چې استخاره می موکه په دې 2 رکعات کې دا سلور نه چې دې نیتونه راجم کړي کپوه نشي خبره باندې په 2 رکعات کې نیت کو د تحیت الوجود نیت میں وقود تحیت المسجد نیت میں وقود صلاة حاجت نیت میں وقود استخارے نو رکعتون دوری کو مقاصد پہ گن سکر آپ ادا شولا اور فرضوں کی بنی ذکر اگلی چی من غیر الفریضہ نبی علیہ السلام وی 2 رکعات دیو کی خود فرضنا دا با علاوی دی کی بکم کم صورتونه وای نو الله باندې رحم الله او یور کی سورہ کافرون او دې کی سورہ اخلاص والله ما یراقی او لی محدث تیر دې دې وی دې خبرې دلیل ما نه معلوم کړي چې دې دلیل سره نو کوم صورت چې چاوي فتاین د صورت چې دا بوي او دا بوي څه دلیل شرعي نشته علامہ راکوی لم اقف على دلیل ذالک و اذا دی دلیل باندې ځنی خبردار شوه
نو سورہ اخلاص او سورہ کافرون د تخصیص او تعین د پاره خاص دلیل نظر چې کوم صورت چاوي کوم چاوي غاډي وای اباظ اهل المدرسه لیکلي علماء لیکلي دی باندې دلیل نشته اصل دلیل د استخاره سره مناسبت ده یو آیات سورہ قصص کی راضی وربک یخلق ما یشاء ویختار ویون رکات کی دا آیات مبارک ہوئی او دیم آیات سورہ احزاب کی راضی وشتم پارکی وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم سو کوئی اول حرکات کی جگہ آیات ہوئی چدا آیات دے سورہ قصص اپدوین کی دی آیات مبارک ہوئی د سورہ احزاب خو پتعین بدی بانم سے دلیل نظر آگئے نجکل دی دورا کاتا موزو دی استخارے پنیت چلا داتا شورو کم کدا دا شے حکم کو نکم دا رشتہ حکم کو نکم نو دا غیر پس دی استخارے دعا دا نو دا کتا سلیان جدی سرے کتاب یہ ہے نو سورت یہ سمجھے جو کتاب نہ ہوئی اور سورت جدا دعا ہوئی تو بخپنے یادشی داغے نفس ہوئی اللہم انی استخیرک بعلمک یا اللہ زتان طلب دا غروانی کم پا سبب دے علمستا لکت دا عرشی پا انجام پوئے تالا دا عرشی دا خیر و دا شر پتا دا انا بنی آدم کو پوٹے گنتے علم دے کم کا اللہ والا خولے ورطلے نور علم دا سرنشتا وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ او زه طلب کوم تانه د دې چې په دې کار باندې مال قدرت وګرځي بقدرتک په سبب د علم د دې او په سبب د قدرت د دې چې ته عالم او ته په ارش قادر واسالک من فضلک العظیم او زتان الله ستاسو د فضل عظیم سوال کو فانك تقدر ولا اقدر تقادر او زلیم قادر وتعلم ولا اعلم تطهر سپوهیږي او زه پوهیږم وانت علام الغیوب او ته تمام پټو شیزونو پوهیږي اللهم ان كنت تعلم یا الله چې چرته پوهیږي ان هذا الامر دا کار دا غیب بواله ان هذا الامر خير لي کچره دا کار غړی ما د پارتی دینی زما د دین په اعتبار ومعاشی او زما د معیشت په اعتبار وعاقبت امری او زما د کار د انجام په اعتبار کله وقتی طور یو شی فائدې او انجام د نقصان او قال فی عاجل امری واجله یا داسوی کچره دا ماته د خیر وي زما د دنیا او د آخرت بارکه فقدره لی یا فقدره لی دالوانه زما پیش او کثرت واړه سره ویلې شي فقدره یا فقدره لی نو الہ العالمین دا وګرځه زلان دې د قدرت زما او د دې ماته فیصله مقرر کی ويسره لي مال اسعد کی ثم بارك لي فيه ابیا مال فدی کی برکت واشه وان كنت تعلم او كتبوي چې دا کوم کار ما اراده لري لکه رشتي ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي کچره دا کار ما د پار شر او ناکار زما د دین په اعتبار ومعاشي او زما د معیشت په اعتبار وعاقبت امری زما د کار د انجام په اعتبار باندې
او قال فی عاجل امری و آجلی یاد دا چې وایي چې د دنیا او د آخرت باره کې فصرفه عني کتا نه پته دې کار کې زما خیر نشته شر نو وایړې مان وصرف یا نو ما دې نه واړې وقدر لي الخير حيث كان اعمال خیر د دنیا او د آخرت مقرر کی چې کوم ځای ثم ارجني به اواره کې راغلي ثم ردني به بیا زمانه پدې راځي شي قال ويسمى حاجته چې کوم حاجت دا غي دوم دی وایي رواه البخاري کوئی صلاح ہے استخاره والے وایي سپه جوړي دی وړر کوئی شي وایي اګه چې زه په دم پوه شوی نو بیا په خبرو وی نسبیوت کوي تاسو ته کرامت دا وایي سپه جوړي دی دا وایي دغه دکان کې لوځي چې شو په سپورت اجدل تراشه یا وایي سپکیله اپاسه دل ما چې جسد وي چا د صلات استخاره وایي ورته نه خلې او دغه دعا ته نم درځي دغه دعاګانو کتابونو کې تاسو سرشتہ دا په دې ترتیب باندې سره ځان په پاره وي د دراسي سورہ کارونه راځي هاوای مولا پر تاسو له موږ ډېر راځي دغه کې ګور سره یو سنت طریقه ده موږ وایو الله په پورا دین عمل راکې نو پورا دین کې استخاره څه نشته چې تا ټول عمر کې کارونه درته سورہ کې استخاره دې نه کړې یو خو دې دین ګرځیا بل خیر به پکې سره شي نو هر کار چې کوي هغه استخاره کوي اته رکعات دې سره صدر په پوله وړي په مسجد کې پور کې مصلی وړي ابا دو رکعات وکي هغه د پس کار کوي نو الله رب العزت فرمایي چې خیر شي رواه البخاري دا حدیث امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی ګور استخاری نه پس بس کوي وای کزلی او طرف تا او اوس کله لکه دا د پښتنو اصطلاح دغه کار دی چې الله وو پکې خیر کوي او کزلی وخت له استخاره کوي او یو په دې ضرورت کوي وای بیا بس استخاره دیو کی او بس توکل دی په الله او کی الله وو پکې خیر شي اسو کوئی وځي بکای واهل الملک دوزل روایت سند ضعیف ہے دغه سیوا ضرورت راغی یو زلو کا بیا دیو شی بارک چې ته ډېر مشته وخت پتو لګی کنه او دا چې باندې وای خوب د خوب لیدو څه دلیل نشته یره ما خو استخاره او خوب لیدو دا اهل الملک د خوب لیدو څه دلیل شرعي نشته هغه چاولې دو او درب احسان وي کچاولی تو نام درب سری احسان وي او د خوب لیدو په شریعت کې څه نشي چې مخامخ خوب ویلي یا په دغه باندې आवाज کې وی چې تاسو استخاره کړئ خپل کارو کا نو نه په دغه باندې आवाज کېږي نه به خوبونه ویلي او چې استخاره وکا ادي نفس توکل په الله کو حکم کار وکو نه یې الله څخه خیر په پکې ګرځي نو په دې ترتیب باندې د عزت مندو چې د استخاره د موږ او تاسو زدکو روزانه کلینو پاپته کې وها مخه چې خبر راځي چې په دې سنت او عمل کو یو الله خیر ګرځي بل خپل حبیب یې زموږ استاد ټول خیر بسکه چې موږ په دې ژوندۍ ژوند کې په هر قدم د خپل نبی کریم علیه السلام سنت شکو د ژوند مقصد څه دی دا عمر تر مرګ تیرول دي د نبی کریم علیه السلام د سنت پر رڼا کې د ژوند مقصد څه دی تر مرګ پورې دا ژوند تیرول دي د الله د حبیب د سنت طریقو پر رڼا کې که مزد دې که لباس دې که خوراک دې او تاسو د استخاره لا مثلا پکې واورېدا د دې استخاره لا مثلا دا زموږ د دین مستقله حصہ دا او الحمدلله باندې خلک خبردار وي
تاسو ټول انداسې کوئ روزانه ګوره خاص کاروبار والا خلک یې رسول زمیدار یو نو یې څه وکړه نو که مشوره دې مو هغه څه ناروا ده دغه ورسره استخاره مو ورسره یې څه وکړه استخاره یې ورسره وکړه دارنګه به څوک روزانه ګوره د هر چا رښتې یا سفر دې څوک مالو دې طرف له اوسم غدي په له اوسم نو چې دومره لري چې تر لاهور او کراچۍ سره کېږي نو دا دوه رکعاته تکرار دي سپر بازار باندې چې کراچۍ پورې مال وړي او تر لاهور پورې وي او اسلام آباد باندې یې وړي خو په دوه رکعاتو سره کېږي باول دوه رکعاتو کې رب کریم دا شی د بشو د پاره درس کې حلال باندې واپ کپل بخیر نو دا هغه استخاره نه پس کې لارشین الله وبای کې څه کوي ډېر خیر او برکات په پاره کې الٰه العالمین ګرځي او دې سره بیا وروسته سره څه کېږي دې سره وروسته سره زما عزت مندوخ په معنی کې نه دا د استخاره سنت طریقه وا اپی چاله ځنی چې بیا وا بیا ګورې چې تر څو بودی را پاسه وي بیا وا اے یو کار کې رشتہ کې چا سره لین دین کې د دوه رکعاته نفل وکړي دوه رکعاته نفل وکړي د نفل نه پس په دغه دعا وغواړي چې دا له دوه دعا ده کتا سو لزدای خدا دې خبره ده چې ځنی بسنه کتاب کې کلیوري نو ویل شي یا به دعا وغواړي چې الله زستانه د غوروالي مطالبه کوي کدی کار کولو کې زما خیر وي زما د دنیا زما د آخرت زما د معیشت نو الٰه العالمین د مال مقرر کې مال احسان کې او په دې کې برکت واچي او الفاظ بدل کوي پښتو کې بنوي یا په سبا ته وو پښتو کې کیا وای کتاب سورہ فاتحه ترجمه تکاوي جو پښتو کې به ترجمه وکم دغه مشکل بعد دعاګانې په ویل غواړي اوه به الٰه العالمین کې کار کې زما د پار شر وي او خیر وي نو دا کار زمانہ واړې او ما د دین واړې اکم دې کې خیر وي زور ته محتاج الله غمال مقرر کې او بیا مال پاره کې برکت واچي او ته پیرانه راضي شي دا څومره حصول د خیر دعا ده کله چې دنیوي معاملې ده کله چې دې تاسو ما وو د پرلو خبرو کې بیبي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره په نکاح کولو کې څه کړی استخاره کې صحابه کرام وي منتبدا چې تعلیم راکول لکه څنګه د قران د یو سورت تعلیم با مونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام راکول د قران حکیم دا غیر صورت د تعلیم ورته د الله حبیب صحابه کرام ته د دې تعلیم ورکړي او هغه دا تعلیم خپل کړي او د هر کار نه مخکې استخاره کړي د تاسو نه عزت مندو د خپل حبیب د سنت مطابق چې موږ تاسو زما عزت مندو استخاره کوو لږ وختي کوشش کوئ جمعه ته اوبای څوک نن باندې نه مخکې راغلي اوبای ورسره کتان دا چې یې کله وره زری پکې معلوم دي چې اتیاو به د شپېتو راغلي په باندې نه مخکې راغلي او زه دې په وره دل تکیر یو وخت راځي کوشش کوي الله دې ګانو وختي کوشش کوي وختي کوشش کوي دا موږ څه وایي چې پته ولګي چې جمعه ته په وختي فلو کې شي د جمعې د ورځې جمعه کا سم شي نو د مخرو را روانې جمعې پورې بجوړ سم جمعه دې سمې په پسه نو باندې علماء د جمعې سنت ذکر کړي غسل دې وکړو صفا ستر جامې دې واچولې حدیث کې راغلي تیل دې وکړو خوشبو دې ولمغلا او مخ کې راځي بیا چې پس الله دا زوا دغه نه شي نفسونه کې یا تلاوت کې یا درود شریف کې بیا خپل ناس دې د جمعې موضوع شو نو وای تر بلې جمعې پورې او تر درې ورځې پورې سیوا ګناهونه ورته الله به معاف کړي
ځکه هر نیکی د هغې یو په لس بدلېږي. دیو جن علماء لیکلي چې جمعه د چا سمه شوه نو د سمېدو دا نښه ده چې تر بلې هفتې پورې به سمه خبره د چا چې رمضان سم شو او قبول شو نو د هغې نښه دا ده تر بل رمضانه به سمې او وایي که حج د چا صحیح قبول شو نو تر مرګه به سمې. نو ګورې د جمعې لمونځ کې ډېر یو خو وختي راځي اگر تاسو یې ناوخته نه نو څه نقصان وشو یو خدا نقصان وشو چې څوک وختي د بام نه او زوال نه مخکې راغلي وي په عملنامه کې یو ثواب یې ذکر د څوک چې رسو راغی وایي ملائک دې دروازه کې ولاړ لکه کارخانو کې او په سرکاري ځایونو کې حاضري لیکي که نه لیکي داسې الله دربار کې حاضرۍ والا ولاړ دي ملائک لیکي چې دا سړی وختي راغی نو وختي والا نه ولیکي او قبول شوی و اجه څوک رسو راغی کله بیان شروع شو نو ملائک خپل کتابونه لیکلو والا اسباب راجمع کوي دلته وګورئ اوس تاسو سره ملائکو د الله دین او د الله او د رسول خبرو ته وګورئ یو خبر په نا وخت راتلو کې دا نقصان بل زموږ علماء لیکلي د الله دیدار حق دی الله یې زموږ استاد د ټولو نصیب وای فرض د قیامت بد الله دیدار لږ کله د کورسو سکونه جوړ شي نو پړو کې سب کې بسو کې جلې دی جمعې پر وخت راغله څوک چې د جمعې پر ورځ په لومړي صف کې دی بس د الله د دیدار په لومړي صف وکړو بل باندې کسان وختي راشي په صف کې نه شي ځنې داسې وي چې راغلی وختي دی خو چې هغه څوک وروسته راغلی دی په صف کې نه کېناست چې ومنلو دی راغلی مخکې خو صف یې لومړی ستا د وختي راتلو څه فایده شوه نو د الله دیدار ته به موږ او تاسو کېنو الله به دې نصیب کړي نو هغه بناس صدا کی چې څوک جمعې ته اول راغلی دی په اول صف کې راځي اسمو خیال دې چې الله دیدار او یو سره تم نمبر اول صف کې راځي دا وسمره به سعادت سیدا به د جمعې په ډیر ټول موږ تاسو کارونه کوو د جمعې پر سره وخت راشي بعضی کسان ماشاءالله وختي راغلي څومره نفلونه وکړ بعضی په کې صلات تسبیح وکړو چا په کې سورې کهف وې چا څومره درود شریف وې انا وخت یو کوشش کوي هر وخت د مجله وختي راځي او خاص کر جمعې له وختي راځي څوک وختي راځي وای اوبای ماشاءالله کوشش کوي د دین په کار کې ناراضیا دا خبره ده د جمعې ډېر برکات دي کې چې جمعه زموږ استاد علماء عزت مند سمشي ټول مسلې به سمشي په دې ورځ باندې ور مسواک سره وي د نور ورځ په نسبت څوک لکه د غاښونو ډېر صفایي وکړي ځکه اوس ملائک جمع کېږي مسلمانان به جمع کېږي نو کله چا نه راشي بدګویي کې خلک هم څنګه او ملائک د هغې نه سیوا شي ملائک د هغې نه سیوا صفا سوتره جامې سره واچوي غسل وکړي او یو حدیث داسې راغلی چې هغه سم د ثوابونو خزانې الله دې ما او تاسو له ګټلو توفیق راکړي وایي چا چې د جمعې په ورځ باندې غسل بیا پیدل جومات ته را روان شو نو په هر قدم د یو کال د روزو د منځونو اجر ورته ملاوي دا څنګه صحیح حدیث دی یو قدم باندې د یو کال چارو جوړي او یو کال ټول شپه ولا نو که 500 قدمونه یو غونډه له زموږ سره د اندازې نه بار خبره ده اګه سره کې لری یا چې وای جنا شپه لار لګاو تکا دا محلې له لیکلي سره وای دې قرآن قدمونه لګلانتا دا الله رحمت له سبحانه نه ټیکنه یو حدیث راغلی چې درې صفونه مسلمانان په جنازو کې الله بخي نو بعض صحابه چې موږ چې خلک لیکي دا غلګو له دې درې صفونه جوړ کړي دا الله رحمت له سبحانه نه نو بعض نام راغلی چې د جمعې په ځمانه سره ایمان سره وایي چې چاوي یو جمعې مز راځي او تی شمیر په یو قدم د 100 روپۍ درکو نو ته به 100 جوړې کړو نو قدم مو جوړې کوي چې په یو قدم 100 روپۍ ادا به تشمیرې نو 100 مو جوړول که 200 مو دې جوړول نو دې په لو ګورې جمعې ته یو کال د عبادت ادا یو خبره بار بار جمعه کې حسین کې نه وای دا انعامی ثواب قبول او قبول وي قسم دې موږ کمزوري کړ
چې 2 رکعات کو یا کوم دوه پیسې خیرات کې دا غین مخ کې دومره خیالات راغلي چې نا مکړې دی او شی بودایا کړي انعامي ثواب کې څه شته نو څه ودی کې سره یو کې تاسو کړی واشه په مفتو کې درکو لکه تاسو څه کوئی چې تاسو روپۍ راځه نو تارا ذکارو کو سل روپۍ درکې هغه اوسل د لازمي چې واجب په خطا سکړي دي نه خلاوتي اندې دي دا انعامي ثواب دی انعامي ثواب کې نریا کاری راځي نه پکې دي سوال له خو تیار لکه جیب کې دي چاله او شی واچولو الله دې ما او تاسو ټول له توفیق راکړي چې الٰه العالمین مونږ د اخرت او د قبر د کامیابی په خبرو کې باندې ترلې وو الٰه العالمین زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه زموږ ټول په ایمان کې رب کریم د خراب خاتمه نه مو ساتي یا الله مونږ ته زموږ والدین ته اصول فروع ته مرو ژوندو حاضرین او غایبین ته الله واړه او دې ګناهونه معاف کړي الٰه العالمین ترنن رضی پورې زموږ څومره مسلمانان وفات شوي ټول سره د رحم د کرم او د عفو معامله وکړي دعا غواړي څومره بیماران دي کورونو هسپتالونو کې دائما عارضا یا رب تو شفاء کامله عاجل ورنصیب کړي الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ ټول حاضرین او غایبین دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختم کړي الله په دنیا کې په حاضرین او غایبین کوم مسلمانان د کوم مشکلات او پریشانو مصائب سره مخ لري په خپل رحم او کرم دا مشکلات او مصائب چې رب کریم لري الله زموږ دې ملک او ټول اسلامي ملکونو دا پریشان کول او د خفقان او د تکلیف د دین او د دنیا د نقصان خبرې په خپل رحم او کرم لري کې الله دې ټول ملکونو کې خوشحالي راولي الٰه العالمین هر قسمان ارزانی راولي او دا زموږ د اعمال او د وجنا چې کوم نرخونه بڑھاوي رب کریم ته زموږ په حال باندې ورحمه کې یا رب کریم د هر ظالم د ظلم نه مو ساتي د هر شری د شر نه مو ساتي الله د هر حسدی د حسد نه مو ساتي الله د چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ولور کې او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو احواله جوړ کړي د چا دشمنی طرف غنۍ الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کړي بی ګناه بندیوان الله د بندر اخلاص کړي الله د دعا او جهاد او د شرمندګونه مونږ ټول په خپل حفاظت کې وساتي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك